دارالعلوم دیوبند په بر صغیر کې د تعلیم د قرآن او د حدیث او د فقه یو تعلیمی منهج درکړ او د دغه منهج نه چې کومه نظریه راووتله زمونږ اکابرو هغه د جمعیت علما په نوم باندې متعارف کړل. نو اسه زه یو خبره کوم څوک ته محسوسوي نه کدا مدرسه او دا جمعیت دواړه پکې نه نو زه خو دیوبند نه بولم تاسو مرضی ده یو شی پکې شته بول پکې نشته دا څنګه دیوبند ده او دیوبند مدرسه دا فرقه نه او نه دې لپاره جوړه و چې دا به د چا بلې فرقې خلاف یو فرقه متعارفه کړي. دا دیوبندیت ته چې مونږ فرقه وایو دا خپله دکانداري پې کوو. دارالعلوم دیوبند یو عالمگیر آفاقی نظریه حامله یو تحریک نوم او په دنیا کې انقلاب راوست. انګریز را ټول کې فرقې ته خپل منهج چې پرې نه دی. دا تیر چې موږ 100 ساله منا وکړه په دغه 100 ساله کې څو علماو ذمہواری موږ لګولې او هغه تحقیق کاوه په دې مسله باندې. یو رساله هم چاپ شوې ده مؤسسین جمعیت علما مؤسسین بظاهر هم وایي چې مؤسس حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه ده لیکن د هغه رساله عنوان د مؤسسین جمعیت یعنی حضرت شیخ الهند په اولینی اجلاس کې د بر صغیر چې څومره علما راغوښتي وو د هغو نومونو تحقیق کړی ده او په هغو نومونو کې د هر مکتب فکر سره وابسته علما کرام کې موجود دي. لیکن حالاتو سره بیا خلک خپلو ځایونو ته واپس لاړل خو د جمعیت علما اساس او د دارالعلوم نظریه هغه آفاقي وه هغه د قرآن و حدیث هغه تشریح وکړله او د فقه هغه تشریح وکړله چې دا تشریح په تاریخ اسلام کې یا امام ابو حنیفه کړی وه رحمه الله او یا زمونږ د دیوبند اکابرو. ما یاد دي د حضرت مولانا خلیل احمد سهارنپوری صاحب د ابو داود شرح ده بذل المجهود دا واسه ده کنه د بذل المجهود په ملتان کې چې کومه نسخه چاپ شوې ده هغې باندې تقریض په عربي کې د حضرت مفتی صاحب رحمه الله مفتی صاحب هغې کې لیکي چې د امام ابو داود د خپلو سننو لیکلو نه پس چې څومره شروع شوي دي د دغه بذل مجهود مقابله په تاریخ کې بله شرح نشي کولی او ما مطالعه کړي دي ټولې او دغه رایه د فتح الملهم په باره کې وه او دغه رایه د نورو صحاح ستو د شروع په باره کې وه. دومره لوی کار په تاریخ اسلام کې د قرآن او د حدیث او د فقه چې کوم خدمت شوی ده شاید چې د هغې څوک بدیل پېښولی شي. په برصغیر کې 2 مدرسې هغو ځای ونیو. اوله مدرسه د علیګړ چې سرکاري مدرسه وه انګریز هغې بنیاد کېښود نصاب تعلیم هغوی ورکړ خو چې هغوی له خپل نصاب نه قرآن ویست تفسیر ویست حدیث ویست فقه ویستله فارسی ته ویستله
نو بیا پر رد عمل کې په دیوبند کې مدرسه کلاو شو. حضرت شیخ الهند رحمه الله دغ تقسیم ته د پیرنګانو تقسیم وي. دا زموږ د اکابرو یو د مجبورۍ رد عملو د هغوی خواهش نه او بیا چې حضرت شیخ الهند رحمه الله کله مالټا نه واپس راغ نو په آخرو شپو کې دوره وکړله د علیګړ دغ تجویز سره چې دا تقسیم دی علم او د نصاب دا د پیرنګي سازش ده. راځئ چې موږ زوړ نصاب بحال کو او یو مشترکه نصاب قایم او بیا په دغې نظریې باندې د جامعه ملیه بنیاد کېښود. هغه جامعه ملیه بس یو کالج ده نن په دلی کې ده، ډېر لویه اداره ده خو فروغ یې وانخیست. بل د علوم منهج په لکھنؤ کې و، ندوة العلماء په نوم باندې. نن هم په لکھنؤ کې یوه جامعه ده، لویه جامعه ده، لیکن که په بر صغیر کې او په دنیا کې فروغ عمومو نو یا د سرکار زیر انتظام د علیګړ تعلیمي نظام او یا د دارالعلوم دیوبند په پرایویټ سیکټر کې زموږ د علماو تعلیمي نظام لارې لارې پورې کوڅې ته ورسېد. ما ته سرکاري سړی راغلی مشر سړی و، وجي دا علما دا مدرسې دا فضلا تاسو بیکاره بیکاره ګرځي، نو که دا مونږ چېرته دوی فکر وکړو او دوی چېرته مونږ سرکاري مناسبو ته را برابر کړو، نصاب کې د مدرسو تبدیلي راولو، نو مال هغې موده خو اوس نه ده. دا خو چې پاکستان جوړ شو نو ته به راغلی وې چې اوس خو هندو مالته پاته شو او پیرنګی هم لاړ. موږ د اسلام او د کلمې په نوم باندې یو ملک جوړ کړ. دا تعلیم خو پیرنګي تقسیم کړی و. په نوي پاکستان کې به موږ اوس یو نوی نصاب تعلیم جوړ کړو، دا تقسیم ورکوو. په هغه وخت کې به زموږ او ستا اعتماد هم بحال شوی و او موږ به په دې باندې کار هم کړی و او علما به تاسو سره په اعتماد کې دا خبره واصلې وه. اویا کاله دې په ما تېر کړو. ما تعلیم د په هغه ځای باندې پرېښو. اویا کاله تا ته دا فکر نه ده راغی چې دغو دیني مدرسو کې چې کوم علوم دي او دغو علومو حاملین دي د هغو روزګار به هم څه مسله جوړو که به نه جوړو. دا نن چې ته راغلی نو پارون مدرسې ته د پیرنګي په یو نظر کتلیو، نن نوي حالات دي او په نوو حالاتو کې مدرسې ته امریکا په یو بل نظر ګوري. ته د امریکې په دباو کې مالا راغلی، ته د یو پاکستانی مسلمان په حیثیت مالا نه راغلی. چې کله زه په دې پوه شم چې ته ډېر په نیک نیته یې، د خارجي دباو نه بغیر ما خو ته راغلی، نو بیا ستا او زما خبره کېدی شي خو یو ملک د یو پاکستانیانو سره چې اول ما ته دا اعتماد راکړه چې ته مدرسې په باره کې مخلص یې، او که دا چې بین الاقوامي دنیا باندې مدرسې کردار ختمول غواړي او ته به هغې نمایندګي کې، نو بیا په دې باندې خو خبره نه کېږي. دا هغه شیونه دي چې نن تا او ما ته ولاړ. موږ چې پاکستان جوړ کړ، اسرائیل یو کال وروسته جوړ شو او د اسرائیل اولنی وزیر اعظم په خپل اولنی بیان کې د خپل خارجه پالیسۍ ترجیحات بیان کړل او ترجیح اول دا بیان کړله چې د اسرائیل د وزارت خارجه ترجیح بداوي چې په دنیا کې نوی پیدا شوی پاکستاني ریاست دا به ختمو. دا اول ورځ د پاکستان په باره کې نظریه ده.
لیکن نن څه صورت حال روان ده په پارلیمنت کې تقریرونه کېږي چې دا اسرائیل سره معاهده پکار ده تسلیمول یې پکار دي او بیا وایي چې یهودیانو سره معاهده خو نبی علیه الصلاۃ والسلام هم کړې وه او بیا الله پاک له طرف نه حکم راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې مخ بیت المقدس ته واړوه کعبې ته یې کړه نو دا تقسیم خو الله وکړ چې کعبه یې موږ له راکړله بیت المقدس یې دوی له ورکړ خدای پاک علمونه هم ورکړي دي که نه نو ما چې الله پاک دغه تقسیم کړی و نو بیا عمر فاروق ته څه و چې هلته بیت المقدس ته هغه فتح کاوه او د عیسایانو نه یهودیانو نه چابیانې واخېستې په خپله لاړه بیت المقدس یې کولاو بیا صلاح الدین ایوبي ته څه سخته ده چې هغه ته هلته بیت المقدس یې فتح کاو یعنې د دې فکري زاویې اندازه ولګوئ نو ما دا تاسو چې دا ریاست مدینه کوئ ښه اوس پته ولګېده چې تاسو خو میثاق مدینه مراد ورنه لیکن جهالت د وجه نه تشریح او تعبیر هم نشي کولی اوس په ټي ویګانو باندې په پارلیمنت کې یو ځای کې بل ځای کې باقاعده اینکران لګیا دي ریټایرډ لیفټننټ جنرالان لګیا دي دوی په حق کې چې اسرائیل تسلیمول پکار نو مال اسرائیل خو به تسلیم کړي خو د اسرائیل تسلیمولو معنا دا ده چې د فلسطین په خاوره باندې اسرائیلي قبضه جایزه ده قادیانی نیټورک متحرکه ده په دنیا کې هم متحرکه ده په پاکستان کې هم متحرکه ده د قادیانیانو یو چینل ده ایم ټي وي مسلم ټي وي په نوم ایم ټي وي دوی ورته وایي ابا ذرا د لاهور کې د هغې کیبل چې کوم ده خلکو له ورکړي دي په کورونو کې تاسو اورئ دا په پاکستان کې وشو نو په دې حوالې سره په ډېرو مشکلو حالاتو طرف ته موږ روان نو دا خو د حکمرانانو یو حکمت عملي وي چې دا خبره په پسته کې بوزني او چې کله دوی خبره په پسته کې بوزني بیا یو ملام ځان ته پیدا کړي ویره خامخا اوس چې دوره ریاست مدینه خبره کوي نو وخت ورکول پکار دي که نه نو ریاست مدینه کې سړی شراب خانې بندۍ که لاهور ایرپورټ باندې شراب خانه کلاوئ په ریاست مدینه کې په حج باندې سبسیډي ختمئ او سینماګانو دپاره 14 ارب روپۍ منظورئ اوس ریاست مدینه ده سر حسابه وه مالدار شکلونه وګوره ریاست مدینه وګوره اوس خدای پاکه د ریاست مدینه دومره لوی عظمت و اوس په ذهن کې د دومره لوی عظمت وي او په خارج کې ریاست مدینه دغو خلکو په شکل کې وینې چې دا امت د مبارک څه خیالي قیامت علامات بالکل د قیامت علامات د بد اخلاقۍ د جنسي آلودګۍ بدبو ته راځي او موږ د ریاست مدینه نمایندګان ګرځو نو ګیله خو موږ د نورو نه ده
چې قوم ورته د یهودو د ایجنټانو په نظر ګوري او تا ول حکومت ورکړه په دانلي دا سودا خو نه چلېږي. د دوی دا خیال و چې هسې روز دوه خبره ده بس دا یو شور شرابه ته تېره به شي. لیکن قوم الحمدلله حساس ته په دې مسئله چې کله مونږ ملین بار شروع کړو اول مو د کراچۍ نه شروع بیا لاهور بیا سکر بیا ډیره اسماعیل خان 1 ملین مار د بل نه زیات کامیاب ده. خلکو کې یو اعتماد پیدا کیږي او راوځي او ان شاء الله اوس په دا 19 تاریخ باندې مردان کی نو د انسانانو سمندر راوځي او کدا داسې بے اثر غوند کار وای نو تا په میډیا ولې بند کړی تاسو موږ आवाज ولې بند کړی اگر ما یو انټرویو نشر کېدل په دې مېز کې مې خلق خوځیدا او आवाज ورک شو आवाज ورک ولې چلته په ما یو خاصه نقطه ویله نو چې کوم ځای کې وستن لګي هغه ځای مې وران کړ. تاسو به سیاسي خلکو سره واسطې پیدا شوي سوداګانې به هم کوي. یاد وساتئ زمونږ سیاست دا زمونږ د اکابرو نه مونږ ته پاته ده. دې کې وفا شته دې کې سودا نشته ان شاء الله العزیز او وفا به ساتو ان شاء الله. لبیک لبیک اللهم لبیک 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 اللهم لبیک قائد اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمن انقلاب مولانا فضل الرحمن او سودا وکو خو الله سره به کو بدل به آخرت کې نو الله رب العزت دغه سلسله برقرار ساتي او زموږ اکابرو چې دا کوم زندگی کوم مقصد پر تیر کړی دا اورنه تا ما پلاس کې امانت را کړی دا الله دې د ټول زندگی جهود قبول وکړي تقصیرات دې الله ورته معاف کړي او الله دې جنت ځای کی او الله پاک تاسو موږ ته په هغه لار باندې توفیق راکړي. حضرت مولانا بنجګر صاحب رحمه الله ان شاء الله ده هغه نوم بسوندای وي ده هغه مرکز بسوندای وي ده هغه आवाज بسوندای وي الله تعالی دې قبول وکړي. دعا وغواړئ. الحمدلله رب العالمین.